چراغان کوا او جلسه و باسا او جلوسون و باسا دا پا کم طریقه ثابت خبره دا توقم دا خبره چه دا دا چه کم دل تک راغلی دا امام بخاری کم روڑا یهو بعض اهله بشر حیبت یوا وکی دا کویوم دی چالی دل دی پتشتا خوب دی بل خوب والا معلوم هم ندی او خوب معارض دا نس دا قرآن سر دی کہ لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ینظرون بلنسین خوب دلیل کم که خوب دا یو نیک سړی وي دا ما به ویلي چا لیدلی په خوب کې ابو لهب ورته ما ته هیڅ صراحت دلته په قبر کې نشته دی خو کلم چې د پیرو د ګل رشي ما ته په عذاب کې تخفیف ملاویږي بعضی ناس بخاری شریف ته په امام بخاریم دروغ وای په جمعات کې هم دروغ وای طالبانو تم دروغ وای خلکو تم دروغ وای په خپل هم دروغ وای خپل دروغ کې وای دا خوب چا لیدلی وای دا پته خو نه لګي بیا په دې خپل دروغ کې وای دا چا چې خوب لیدلی دا نیک انسان دی او که نیک انسان نه دی نو ناس بخاری شریف ته دروغ وای ته خو د دې روایت لاندې محدثینو ګوره چې سی لیکلي علامه بدرالدین عینی علیه رحمت خو د بخاری شریف په شرح کې عمدۃ القاری کې فرمایي دا خوب حضرت عباس رضی الله عنه لیدلی دی خوب حضرت عباس رضی الله عنه لیدلی او ته دا خوب چا لیدلی پته نه لګي او دا کس نیک انسان دی او که بد دی کله چې تذکره ستاسو د یابینو د اکابرینو راشي نو بیا خو ته رحمت للعالمین وایه یا رحمت للعالمین ورته وایه خو چې کله شان او عظمت د صحابو د حضور مبارک راشي بیا درته پته نه لګي اعلان کې ته چې خپل د دیوبند د اکابرینو کمی شرح د بخاری شریف لیکلی هغه راواله کشف الباری راواله د شیخ سلیم الله خان دیوبندی هغه وی دی ابو لهب ته چې په قبر کې عذاب کې تخفیف ملاویږي دا خصوصیت د حضور علیه الصلاۃ والسلام دی چې دا غو د پیدایش په ورځ باندې د خپل وینځه د خوشاله نه آزاد کړي و او بیا وی د ګوتو نه ورته وب ملاوي دو په ملاوي دو ودا په حدیث کې چرته دي ته خلګه مواهب راواله التو ګوره مواهب کې وی د حضور علیه الصلاۃ والسلام پیدایش باندې ابو لهب خپل وینځه آزاد کا داغي برکت دو چې د ته په قبر کې د هغه ګوت نه با په یا وب ملاوي دو په کومه ګوت چې د غوینځ ته اشاره کړو چې تما آزاد کی او دا خصوصیت د حضور علیه الصلاۃ والسلام دی چې د حضور علیه السلام د پیدایش باندې د خوشاله اظهار کړو د دې لاندې شیخ عبدالحق محدث دهلوی پما ثبتا بسنه کې د علامه ابن جزری قول را نقل کړي چې د ابو لهب په مذمت باندې خود قرآن مجید مستقل صورت نازل شوی دی او هغه د حضور علیه الصلاۃ والسلام پیدایش باندې د خوشاله اظهار کړي او دتم د هغه اظهار صلا او په عذاب کې تخفیف ملاویږي نو هغه چا بس حال وي چې هغه موحد وي د هغه چا بس عالم وي چې هغه مسلمان وي او د حضور علیه الصلاۃ والسلام دنیا ته پراتلو باندې د خوشاله اظهار کوي ځکه شیخ عبدالحق محدث دهلوی په ما ثبت بالسنه کې فرمایي چې مؤمنان مسلمانان همیشه د محفل میلاد شریف انعقاد کوي او خپل مکانونه کورونه مزین کوي افعال حسنه کوي او رب ذوالجلال په دغه خلکو باندې د خپل طرف نه انوارات او رحمتونه یار هارونی اچ مناظر یادېږي هر یو باطل د پاره شمشیر ہے در یادېږي